رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 14 کاله په خپل قوم کې واوسېدی چې هغه یې د رحمان و عبادت ته رابلل او د بوتانو په پرېښولو یې امر کول، مګر د ده د قوم څخه بې له لږو نفرو بل چا ایمان نه راوړي. او دغو لږو نفرو د دې قدرت نه درلودی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ازارونه منع کړي، او نه یې د ده علیه الصلاة وسلام و دین ته عزت او لوړوالی ورکولی سوای، او نه یې د خپلو ځانو څخه دفاع کولی سوای، تر څو چې الله جل جلاله ستاسې د فضیلت اراده وکړه او تاسې ته یې عزت او کرامت راوستی، او تاسې د اسلام په نعمت خاص کړاست. پر الله جل جلاله او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ایمان راوړل ستاسې نصیب وګرځاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده د اصحابو څخه دفاع ستاسې برخه سوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده د دین عزت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمنانو سره جهاد ستاسې نصیب سو. تاسې واست چې تر بل چا د ده علیه الصلاة وسلام پر دشمنانو شدید واست، تر څو چې عرب که خوښ و که ناخوښ د الله جل جلاله د امر تابع سوه، او الله جل جلاله ستاسې په واسطه و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته ځکه تابع کړه. ستاسې په تورو ټول عرب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښته او تسلیم سوه، او بیا الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې وفات کړي چې دی علیه الصلاة وسلام ستاسې څخه راضي و، په تاسې سترګې یخې او روښانه وې، نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلافت بې له ګډون او اشتراک څخه د نورو خلقو د ځان دپاره واخلئ. دغه خلافت یوازې ستاسې حق دی. دا د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ویناوه چې خلافت یې د انصارو دپاره غوښتی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه خبرې کولې، ما هم د خپل ځان سره خبرې جوړې کړې، او دا مې اراده وه کم وخت چې د سعد ابن عباده خبرې خلاصې سي، بیا به زه د ده د خبرو په جواب کې خبرې وکم. کم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه د خبرو کولو څخه فارغ سو، عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو غواړي چې خبرې وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر لاس ونیوی او ویل على رسلك یا عمر، یعنی ته تلوار مکوه. عمر رضی الله تعالی عنه وایي زه کښېنستم، او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل ای خلقو، موږ مهاجرین یو او تر ټولو خلقو په اسلام کې د مخه یو، حسب او نسب مو تر ټولو عزتمند دي، ژوند مو میانه دی، او په خلقو کې مو درجه لوړه ده، نسل مو تر هر چا زیات، او په قرابت کې تر هر چا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې یو، تر تاسې د مخه مسلمانان سوي یو، او په قرآن کریم کې تر تاسې د مخه ذکر سوي یو. الله جل جلاله فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، چې دا د سورة توبه 3 نمبر آیات دی. موږ مهاجرین یو، تاسې انصار یاست، په دین کې زموږ ورونه یاست، په فی او غنیمتو کې زموږ شریکان یاست، پر دشمن زموږ مرسته کوونکي یاست، ځای مو راکړئ، زموږ غم شریکي مو وکړه، الله جل جلاله دې ښه بدله درکړي. موږ امیران یو او تاسې مو وزیران یاست. عرب نه تابع کیږي مګر د قریش و قبیلې ته. تاسې د خپلو ورونو سره په هغه شي کې چې الله جل جلاله د خپله فضله و دوی ته ورکړی دی رقابت او منافسه مکوئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي هغه چې زما په نیت کې و چې زه یې ووایم، د هغه څخه داسې شی نسو پاته چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ونه وایي. او بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر او ابو عبیده رضی الله تعالی عنهما تر لاس ونیول او ویل ما دغه دوه نفره انتخاب کړي دي، هر یو چې ستاسې خوښ وي د هغه سره بیعت وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي د ده په ټولو خبرو کې زما دغه خبره نه سوه خوښه، ځکه زه څنګه پر داسې قوم امریت وکم چې په هغه قوم کې دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه موجود وي. څرنګه چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ مریض و،
پس له خبرو کولو څخه په پټو کې ځان وپیچي او دالته په سقیفه کې د یو دیواله او بغل ته څنګه واچاوه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر خبرو کولو وروسته حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنہ چې د انصارو څخه وو ولاړ شو. پس له حمد او ثنا او درود څخه وویل د مسئلې حل زما سره دی. هغه دا چې یو وار دی امیر زموږ له طرفه څخه وي او بل وار دی ستاسو له طرفه څخه وي، یعنی خلافت به په نوبت کو. خو دلته غالمغال شروع شو، هر یو خپل فکر او نظر بیانوي، خبرې ګډوډې شوې او له هر طرفه اوازونه راپورته شو. یو د بل خبرې نه سره اوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ودرېدی او په لوړ आवाज وویل: ای خلقو، دا ابوبکر صدیق دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ملګری دی چې دوی په غار کې و. الله جل جلاله په قرآن کریم کې ذکر کړی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په درازي وو چې ستاسو د لمانځه امام وي. آیا په تاسو کې داسې څوک شته چې په لمانځه کې د ابوبکر امام سي؟ حال دا چې امامت د امیر وظیفه و، نو که هر څوک امیر وي هغه باید امام هم وي. نو که بل څوک امیر او د مسلمانانو امام سي، آیا هغه دا قبلوي او د دې لایق دی چې د ابوبکر امام دې هم وي؟ حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دوی لپاره امام ګرځولې دي. دغه سوال په جواب کې انصار وویل: نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر، په الله سره پناه غواړو چې موږ به تر ابوبکر د مخه کېږو، ځکه په ټولو مسلمانانو کې داسې څوک نه موجود چې هغه د ځان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د امامت وړ او لایق وبولي. او په اصحاب کرامو کې دا معلومه او مشهوره خبره و چې امیر به امام هم و. نو صحابه کرام په دې نه ورازي چې د داسې چا امامت وکي چې هغه څوک دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی لپاره امام ګرځولې وي. کوم وخت چې ټول مسلمانانو د دغه پوښتنې په جواب کې دغه جمله نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر وویل، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل: لاس را وغځوه یا ابا بکر چې بیعت تر سره وکم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم لاس ور وغځاوه او مسلمانانو بیعت ورسره وکړي. دا ولی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې راضي شو چې بیعت ورسره وشي؟ آیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په شوق یا هیڅ کله نه؟ څرنګه چې د رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو اختلاف ولیدي، دغه اختلاف د لري کولو او لمنځه وړلو د پاره یې دا کار وکړي. په دغه نازکو او باریکو وختو کې چې د اختلاف او تفرقه څخه ډیره او ډار موجود وي، بل فوري او قطعي فیصله څخه بل چاره نشته. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بیعت کولو د پاره لاس ورغځاوه، د مخه تر دې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیعت ورسره وکړي، د انصار څخه یو نفر چې بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نومېدی ورغورځېدی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاس ونیوي او بیعت وکړي. دغه سړی که څه هم د انصارو څخه وو، خدای غوښتل چې اول هغه څوک سي چې بیعت کوي او په بیعت کولو کې اول نفر هم سو. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیعت وکړي او خلقو په بیعت کولو شروع وکړه. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې مریض او پروت و، د خلقو د ډیروالي او ازدحام په سبب تر پښو لاندې کېدی او خلق پر خطل. نو د بني ساعده د سقيفه د مشورو او بحثو انتها او فیصله د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره پر بیعت کولو وسوه. دغه بیعت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت په ورځ چې د دوشنبه ورځ و د مازیګر تر منځ وروسته وسو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه په کور کې دی. سبا ورځ چې د سه شنبه ورځ و
او خلق د ماپښین د لمانځه لپاره سره یو ځای شوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اراده وکړه چې منبر ته وخیژي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل لږ انتظار وکړه یا ابا بکر، او په خپل عمر رضی الله تعالی عنه منبر ته وختی او ویل ستاسو د شورا خلقو، ستاسو د نبی د خلافت د پاره د هغه پر هغه صاحب او ملګری اتفاق وکړي چې د صلی الله علیه و آله وسلم سره په غار کې ملګری وو، نو ولاړ شي او بیعت ورسره وکړي. خلق هم ور ولاړ شو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره پر بیعت کولو ازدحام او رش جوړ شو. هر یو غواړي چې دغه بل د مخه بیعت وکړي. کله چې بیعت پای ته ورسېدی او ټول خلق بیعت وکړي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه منبر ته وختی، د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل، او پس له درود پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وویل اما بعد، ای خلقو، زه پر تاسو امیر وګرځول سوم او تر تاسو بهتر نه یم. اصلا دغه جمله د رضی الله تعالی عنه له طرفه تواضع و، کنه دی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی پس له انبیاء علیهم السلام څخه تر ټولو انسانانو بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پس له انبیاء څخه تر ابو بکر ښه او بهتر پر ځکه نه دی ګرځېدلی. نو د کوم وخت څخه چې الله جل جلاله بشر پیدا کړی دی، بیا د قیامت تر ورځې پورې بیل انبیاء علیهم السلام څخه تر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بل د لوړې درجه خاوند نشته. اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه خپل خطبه کې خپل ختمه شه یا د خپل حکم طرز او طریقه بیانوي چې زما حکم به څنګه او څه ډول وي. نو یې وویل کمی شکول مرسته می کوي او کمی مخالف یا کوش کار کاوه تاسو می پر لار برابروي. د دې څخه دا معلومه شوه چې امیر ته باید نصیحت وشي. بیا یې وویل رښتیا ویل امانت دی او درواغ ویل خیانت دی. یعنی هیڅ وخت به د یوې موضوع په باره کې خلاف درته ونه وایم، بلکې صادق او صریح به یم. په معلوماتو او اخبارو کې به اړول او مخالفت نه وي. نو ځکه یې وویل الصدق امانة والکذب خیانة. د حکم کولو قانون هم دغه دی. هر حاکم باید د خپل ملت سره صادق وي، نه لکه د نن ورځې ځینې حاکمان چې د ملت سره سراسر په درواغو او خطا ایستلو ژوند کوي. هر امیر چې خپل ملت ته درواغ وایي هغه خائن دی. اول ستاسو ضعیف زما په حضور کې قوي دی تر څو چې حق یې ور اخلم ان شاء الله، او ستاسو قوي زما په حضور کې ضعیف دی تر څو چې د څخه حق اخلم ان شاء الله. او هر قوم چې فی سبیل الله جهاد پریږدي هغه قوم ته الله جل جلاله ذلت او خواري راولي. یعنی جهاد ته دوام ورکوم او نه پریږدم. او په هیڅ قوم کې فواحش نه دي نشر شوي مگر الله جل جلاله پر هغو عام آفت نازل کړی دی. یعنی فحشا ته به هیڅ کله اجازه ورنکم، د فحشا په باره کې به هیڅ نرمي ونکم. اول تر څو چې د الله او رسول الله اطاعت کوم زما اطاعت کوي، او کما د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نافرمانی وکړه بیا نو زما اطاعت پر تاسو نه دی لازم. او په اخر کې وویل خپل منځ ته مو ولاړ شئ يرحمکم الله. دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت د دورې اولنی مختصره او جامعه خطبه و او خلقو د ماپښین منځ ادا کړ. د ځینو اصحاب کرامو د نه بیعت کولو سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلافت شرف د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په نصیب شو. ټول مسلمانانو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره بیعت وکړي بیل لږ نفرو چې و بیعت ته نسو حاضر
چې د هغې جملې څخه یو هم حضرت علی رضی الله تعالی عنه او په دغه باره کې چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیعت نه دی کړی. ځینې کسانو د خیالاتو د پاره د آس ځغلولو میدان جوړ کړی دی او په دغه باره کې چې یې څه خوښه وي هغه وایي، مګر په حقیقت کې دغه بیعت نه کولو قصه او بیا بیرته د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د بیعت کولو واقعه په هغه صحیح احادیثو کې چې امام مسلم او نور یې روایتوي موجوده ده. امام مسلم رحمه الله د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته نفر ورولېږي چې په هغه مال او جایداد کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پاته وو په هغه کې خپل د میراث حصہ غوښته. دغه مال او جایداد چې شو دا هغه فی وو چې په مدینه منوره او فدک کې د یهودو د پاته مالو څخه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدلی وو، او بل هم د خیبر 5مه حصہ وه چې هغه هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورپاته وه او د علیه الصلاة والسلام تصرف پکې کاوه. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها دغه میراث څخه خپل حصہ غوښته، مګر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي نحن معشر الانبیاء لا نورث ما تركناه صدقه انما يأكل آل محمد من هذا المال. یعنی موږ انبیاء شی په میراث نه پریږدو، میراث مو نه ویشل کیږي، هر هغه شی چې زموږ څخه پاته سي هغه صدقه او خیرات دی، مگر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اهل او اولاده د هغه مال څخه خوړل او مصرف کوي. نو هر شی چې د نبی څخه پاته سي هغه صدقه او خیرات دی، د نبی اقربای په ملکیت نسی اخیستلی، مگر هو اوس دغه مال څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم کورنۍ خپل مصرف اخلي او خپل مصرف ځینې کوي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل په والله زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و صدقې ته هیڅ تغییر نه ورکوم، کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې و هغه څه به وي، زه هیڅ تغییر نه پکې راولم، خو د هغه مال څخه به پر هغه پخواني ډول ستاسو مصرف در تقسیموم. څرنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې څخه انکار وکړي چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته یو شی په ملکیت ورکړي، ځکه د سره دغه حدیث موجود وو چې انبیا نه میراثیږي یا میراث نه تقسیمیږي او په حدیث شریف عمل کول حتمی او ضروری دي. نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په خپل زړه کې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه ناراضه غوندي و او ویل ما ولې دا حدیث نه دی اوریدلی، حال دا چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور یم. مقصد دا چې دلته یو اختلاف پیښ شو، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه خپه او ناراضه غوندي شو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې پریښاوه. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته 6 میاشتې ژوندۍ وه. کوم وخت چې دا وفات شوه د دې خاوند حضرت علی رضی الله تعالی عنه شخه کړه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې د دې په وفات نکړي خبر. د جنازې لمونځ حضرت علی رضی الله تعالی عنه پر ادا کړي، که څه هم دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وظیفه وه چې د جنازو لمونځ به یې ادا کاوه، خاصتا هغه جنازه چې یوه درجه به یې هم درلوده. تر دغه وخته مسلمانانو دا فکر کاوه چې علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په دې سبب بیعت نه کوي چې فاطمه رضی الله تعالی عنها په قهر نسی، ځکه دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه خپه وه. مګر کوم وخت چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات شوه
خلقو داسې دلیل او سبب نه لیدي چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ دې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره بیعت ونکړي. نو مسلمانانو پر حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ملامتیا ویل چې ولی بیعت نه کوي، او نور هغه کسان چې هغه بیا د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په سبب بیعت نو کړی، هغه طلحه ابن عبید الله او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهما و. هو د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د موقف او رای انتظار کاوه، او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم پر خپل خیال پرې ایښو. مگر کم وخت چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات و، خلقو وعلي رضی الله تعالی عنہ ته مخ ور واړاوه چې اوس خدا سي سبب نشته چې ته دې بیعت ونکې، او مسلمانان پر دې ټینګ و چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ باید بیعت وکړي. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته نفر ورولېږي چې راسه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ورغلی. کم وخت چې دوی سره کېناستل، حضرت علي رضی الله تعالی عنہ پس له حمد او درود په خبرو شروع وکړه او ویل یا ابا بکر، موږ ته ستا فضیلت را معلوم دی، او کم شی چې الله جل جلاله تا ته درکړی دی په هغه کې رقابت او منافسه نه در سره کوو. یعنی ستا د فضیلت څخه انکار نه کوو او نه خلافت در څخه غواړو، مگر تا په دې کار کې یوازې خپل رایه وچلول. حال دا چې د هغه قرابت په سبب چې موږ یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره لرو، موږ د ځان دپاره حق لیدی. اوس د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ دغه خبره دا امکان لري چې مقصد یې خلافت وي یا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میراث مقصد وي. یعنی تا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د میراث څخه موږ ته شی را نکړي، او موږ وایو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قرابت په سبب زموږ حق پکې شته. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چپ او پټه خوله ناست دی، څه نه وایي، تر څو تر سترګو یې اوښکې راتوی سوې، او پس له ژړا څخه یې وویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اقربا ما ته دونه خوښ دي چې د هغو سره تر خپلو اقرباو زیات تعلق او دوستي لرم. یعنی تاسې زما تر کورنۍ و ما ته رانږدې یاست، مګر هغه مسئله چې د دغه مال په سبب زما او ستاسې په منځ کې ده، دلته دا معلومه سوه چې خبره د خلافت نه وه، بلکې خبره د مال ده. ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په صراحت سره وویل مګر هغه مسئله چې د دغه مال په سبب زما او ستاسې په منځ کې پیدا سوې ده، زه په هغه موضوع کې تر حق نه یم تیر سوی، او هغه کار چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کاوه زه یې کوم او کړی مې دی. دغه مالونه ما د ځان دپاره نه دي اخیستي، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه څخه ستاسې نفقه درکول زه یې هم درکوم. مقصد دا چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ موضوع روښانه کړه چې ما مالونه د ځان دپاره نه دي اخیستي، او دا چې ستاسې په تصرف کې نه درکوم د هغه سبب هغه حدیث دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اورېدلی دی، او زه د هغه حدیث څخه مخالفت نسم کولای. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ قانیسو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل نن زما او ستا د بیعت موعد او وخت دی. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ماپښین منځ ادا کړي، منبر ته وختي د الله جل جلاله حمد او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې درود ووایه. د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ شان او مقام یې وستایل. د هغه نه بیعت کول او هغه سبب چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د نه بیعت کولو د پاره عذر باله بیان کړي، او د منبر څخه راکښته سو. بیا نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ منبر ته وختي، حمد او درود یې وویل. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ درجه او مقام، فضیلت او شواله یې بیان کړه، او ویل دا چې ما تر اوسه پورې بیعت نو کړی، دا د ابو بکر سره رقابت نو،
او نه پر هغه شي انکار وو چې په هغه سره الله جل جلاله ودته فضیلت ورکړي دي، مګر موږ د ځان د پاره یو حساب بللې و، یعنی په دغه مالو کې موږ حساب غوښته او هغه حساب د مشترا نکړ، نو خود موږ په خپل زړه کې خپه او ناراضه وو. په دغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي وایي مسلمانان د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خبرو خوښ شو او علی رضی الله تعالی عنہ ته وویل هو دا صحیح ده، یعنی دا د حق دی چې خپه او ناراضه سي. کوم وخت چې علی رضی الله تعالی عنہ برته د هغه خپل فکر څخه رجوع وکړه، یعنی تر خپل خپګان او نه رضایت تیر سو، نو د مسلمانانو په زړه کې ځای ونیوي، ځکه چې دا موضوع په آرامي سره فیصله شوه. کوم وخت چې خبرې پای ته ورسېدې، نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیعت وکړي. تر ده وروسته طلحه ابن عبید الله او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهما هم بیعت وکړي. ځینې هغه نور کسان چې هغه هم د بیعت څخه پاتې سوي وو، هغو هم بیعت وکړي او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټول په خوشي او اتفاق سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وګرځېدی. اوس نو په دغه معلوماتو سره پر هغو کسانو رد دی چې دوی وایي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیعت نه دی کړی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیعت کړی دی او د بیعت د ځندولو سبب یې هغه و چې موږ درته بیان کړي. د اسامه رضی الله تعالی عنہ د لشکر لیږل، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند په آخري حصہ یا په آخرنیو صفحو کې تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت حالات ولوستل، او دا هم هلته در معلومه سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل رحلت د مخه یو لشکر جوړ کړی وو چې په شام کې د قزاعه پر قبیله حمله وکړي. هغه قبیله ته د هغه بدو او ناوړه اعمالو جزا ورکړي او په دغه حمله سره رومیان هم وبېروي چې دغه لشکر مشر او قومندان اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما مقرره کړي چې دغه لشکر د سیرت په کتابو کې د اسامه لشکر په نامه سره مشهور دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې لشکر د مشرتوب د پاره په دې سبب اسامه رضی الله تعالی عنہ اختیار کړي چې خلق ته د اسامه مقام او درجه ور معلوم کړي. مګر هلته یو بل سبب هم وو، هغه دا چې د قزاعه قبیله هغه د معتد جنگ قبیله ده او دوی هغه څوک دي چې د اسامه پلار زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ یې په شهادت رسولی وو. نو داسې معلومیږي لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې غوښته چې اسامه د خپل پلار د قاتلانو څخه بدله او انتقام واخلي. کوم وخت چې د اسامه لشکر جوړ سو او بیا دا خبر نشر سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي او مدینه منوره ته له هر طرفه دا خبرونه راورسېدل چې خلق مرتد او د اسلام د دین څخه واوښتل، نو اسامه رضی الله تعالی عنہ په عوض د دې چې د قزاعه و طرف ته حرکت وکړي معتل سو، غواړي چې پوسي چې اوس څه پیښیږي، ځکه اوس په حالاتو کې تغیر راغی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي او ډېر مسلمانان مرتد سو. واقعا هم حالات داسې و چې ټول جزیره العرب د دینه واوښتل. ټول هغه کسان چې ایمان یې راوړی وو مرتد سو، د اسلام دین یې پرېښاوه، بیله د درو شارو د خلقو څخه چې هغه پر خپل اسلام پاته و. هغه درې شارونه دغه و: اول مدینه منوره او د هغې شاوخوا پر خپل اسلام پاته سو. دوهم طائف، هغه طائف چې تر ټولو شارو وروسته یې ایمان راوړی وو. تاسو ته معلومه ده چې اهل طائف د مکې مکرمې تر فتح او د حنین تر جنگ وروسته مسلمانان سو، مګر څرنګه چې اسلام یې فصدق او اخلاص سره وو، سره د هغه اولنی ځنډ او تاخیره بیا هم پر هغه خپل ایمان ټینګ پاتې سو. دریم مکه مکرمه،
که څه هم په مکه مکرمه کې د مرتد کېدلو خبرې کېدې، نږدې وه چې اهل مکه هم اسلام پرېږدي او د ردت په باره کې تر داسې اندازې خبرې نشر شوې چې د مکې مکرمې امیر وتښتېدی او پټ شو. مکه مکرمه بې له امیره پاته شوه. خو په دغه وخت کې سهیل ابن عمرو چې د اهل مکې څخه و، شاعر او خطیب هم و، ودرېدی. دغه سهیل ابن عمرو هغه څوک دی چې د بدر په ورځ د کفارو ملګری و او مسلمانانو په بندیانو کې ونیوی. څرنګه چې دی شاعر او خطیب و، نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلام پر ضد به یې شعرونه ویل او بیانیې به یې ورکولې. نو کله چې په بندیانو کې ونیول شو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، اجازه راکړه چې سر یې ورپرې کړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: پرېږده یا عمر. څرنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر قهر ورته راغلی و، ځکه دغه سهیل هغه څوک دی چې د اسلام پر ضد شعرونه وایي، بیانیې ورکوي، څنګه یې پرېږدي؟ او په هغه وخت کې شاعر د اعلان د پاره داسې و لکه د نن ورځې تلویزیون، او د دشمن د تلویزیون سټیشن باید خراب کړل شي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، چې وژنې یې نه، نو اجازه راکړه چې ټول غاښونه یې ور وکاږم، چې بیا نه تقریر کولای شي او نه شعر ویلای شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: پرېږده یا عمر. شایي چې دی داسې موقف او دریځ غوره یا اختیار کړي چې بد به یې نه بولي. یعنی شایي یو وخت په دغه شعر او تقریر داسې کار وکړي چې هغه کار یې د ستاینې وړ وي. نو اوس د ردت په وخت کې هغه ورځ راغله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بدر په ورځ د هغې ورځې زیری ورکړی و. د سهیل هغه ښه موقف او دریځ ښکاره سو. اوس چې اهل مکه د ردت په باره کې خبرې کوي، سهیل ودرېدی او ویل: والله د هر چا څخه د ردت او مرتد کېدلو خبرې واورم، سر به یې ورپرې کړم. خلقو دا فکر وکړي چې دی نور ملګري هم لري چې خلقو ته د سر په پرې کولو سره وعدې ورکوي، حال دا چې د ده سره بل هیڅوک نه و. نو ټول اهل مکه وبېرېده او د ردت د خبرو څخه چپ سوه. نو مکه مکرمه هم هغه درېیم ښار دی چې د سهیل د ثابته ایمان په سبب پر ایمان پاته سوه. مقصد دا چې دغه درې ښاره پر ایمان پاته سوه: مکه مکرمه، مدینه منوره او طائف. نور ټوله جزیره العرب مرتد سوه. دغه مرتد کېده یا د دین اوښتل پر څو ډوله وه. ځینې داسې وه چې د ټول اسلام څخه منکره سوه، مطلق د اسلام او مسلمانانو دشمنان وګرځېده. ځینې بیا داسې وه چې پر اسلام پاته وه، مګر د زکات ورکولو څخه یې انکار وکړي. یعنی لمنځونه یې کول، روژې یې نیولې، یوازې د زکات ورکولو څخه یې انکار وکړي. ویل: موږ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته زکات ورکاوه، اوس چې هغه نسته بل چاته یې نه ورکوو. خو د ردت درېیم قسم په داسې شکل سره و چې ځینې داسې خلک پیدا سوه چې د نبوت دعوه یې کول. اول، طلیحه ابن خویلد الاسدي د نبوت دعوه وکړه. بنو اسد چې په خپله د ده قبیله وه، د طلیحه متابعت یې وکړي. بنو طی چې د حاتم طایی قبیله وه، د طلیحه متابعت یې وکړي. همدارنګه غطفان چې د عربو د هغو لویو قبیلو څخه ده، د طلیحه متابعت یې وکړي. دوهم، مسیلمة الکذاب چې د بنو حنیفه د قبیلې څخه دی، د نبوت دعوه یې وکړه او بنو حنیفه یې متابعت وکړي، چې دغه د بنو حنیفه قبیله په خپله ډېره لویه او قوي قبیله وه. درېیم، په یمن کې اسود العنسی د نبوت دعوه وکړه او د یمن ډیرو خلقو یې متابعت وکړي. مسیلمة الکذاب او اسود العنسی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند او حیات کې د نبوت دعوه کړې وه، خو شهرت او لوړوالی یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته وه. څلورم، سجاح بنت الحارث التغلبیه چې یوه ښځه وه، د نبوت دعوه یې وکړه
او د دې قبیلې چې د تغلب قبیله وه او ځینو نورو د عربو او باشانو یې متابعت وکړي. تقریبا د عربو ټولې قبیلې مرتدې سوې. بنو تمیم چې مشر یې مالک ابن النویره و، حوازن، عبس، زبیان، بني اسد، کنانه، بنو حنیفه، بحرین، دغه ټول مرتد سوه. او بحرین دغه د نن ورځې بحرین نه دی، بلکې د احسا و ټولې منطقې ته بحرین ویل کېده چې قطر او موجوده بحرین هم پکښې داخل و. نو بحرین هم د دینه واوښتی او مرتد سو. همدارنګه عمان، یمن، حضرموت، نجد، غطفان، تغلبه، بنو سلیم، کنده، نجران، دا ټولې قبیلې مرتدې سوې. مسلمانان په داسې حال او موقف کې سوه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي لکه په سپین غوایي کې یو تور وریښته. مسلمانان ډېر لږ او له هره طرفه محاصره وه. ټولې قبیلې د اسلام او مسلمانانو ضد وګرځېدې. په دغه پریشانه وخت او حالت کې د مسلمانانو په منځ کې مشورې شروع سوې چې آیا اسامه د لښکر سره باید هغه خپل وظیفه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورفرمایلې وه چې د قزاعه پر قبیله حمله وه پسې پوره کړي، که دغه د کفر د لوی موج په مقابل کې د مدینې منورې د ساتلو دپاره پاته سي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رایه او نظر دا و چې د دغه لوی طوفان په مقابل کې باید د نرمۍ څخه کار واخیستل سي او دغه څو کاره عملي سي. اول د اسامه لښکر باید دلې پاته سي چې مدینه منوره وساتي. دوهم، هغه کسان چې زکات نه ورکوي هغه باید اوس پرېښول سي. د هغو سره به اوس جنگ نه کوو تر څو چې دغه د کفر موجونه او څپې پای ته رسیږي. مګر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه رأیه نه کړه قبوله. ویل د اسامه لښکر باید په خپله وظیفه پسې ولاړ سي. زه به هغه بیرغ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تړلی دی هیڅکله خلاص نه کم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او هغه کسان چې په دغه مجلس کې حاضر وه هغو وویل یا ابابکر که خلقو پر مدینه منوره حمله وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل جنگ ورسره کوو. دوی ویل جنگ په څه شي ورسره کوو؟ که د اسامه لښکر ولاړ سي موږ بل څوک لرو، فقط دغه لښکر دی چې موږ ته راپاته دی. جنګیالي یا د جنگ خلق مو ټول په دغه لښکر کې دي او که دغه لښکر ولاړ سي مدینه منوره څوک ساتي؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یوازې زه جنگ ورسره کوم، که څه هم سر مې پرې کړل سي، خو هغه لښکر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوړ کړی دی هیڅکله نه راګرځوم. خلق په حیرت کې پاته سوه چې دا څنګه دریځ او څونه ټینګار دی. واقعا هم هر چا چې د جنگ کولو قدرت درلودی هغه ټول د اسامه رضی الله تعالی عنه په لښکر کې وه، بې له هغو څو نفرو څخه چې مدینې منورې ته پس له هغه څخه راغلي وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اسامه ته بیرغ ورتړلی و او دوی د هغه په لښکر کې نه و داخل. یعنی یو څه لږ داسې خلق وه چې پس له لښکر جوړېدلو څخه مدینې منورې ته راغلي وه هغه په ښار کې پاته وه. نور ټول جنگي خلق تر مدینې منورې د باندې په لښکر کې وه. نو اوس د مسلمانانو ټول جنگي قوت فقط هغه د اسامه لښکر دی او هغه هم باید د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امر ټول ولاړ سي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر خپل خبره او نظر ټینګار کاوه او ویل یا ابابکر که دغه لښکر ولاړ سي په والله دشمنان ټوله مدینه نیسي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا والله باید د اسامه لښکر په خپله وظیفه پسې ولاړ سي، که څه هم د امهات المؤمنین پښې سپي خوري. یعنی که څه هم مدینه منوره تر داسې اندازې د خلقو څخه خالي کېږي چې سپي د امهات المؤمنین پښې خوري، خو زه به دغه لښکر د هغې وظیفې څخه راونه ګرځوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورفرمایلې ده.
او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یې تر ژیره ونیوی ویې ښوراوه او ورته ویې ویل اجبار فی الجاهلیة وخوار فی الاسلام، یعنی آیا په جاهلیت کې جبار شدید او قوي وي او په اسلام کې ضعیفه او بیریدونکی یې؟ د چی شي څخه بیریږي؟ سبحان الله. د ترازو په لې واوښتې. موږ ته دا را معلومه وه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه حلیم او د زړسوي خاوند و. هغه چې ژر به یې ژړل، سینهداره پوست، د نرم زړه خاوند و. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قوي، جبار، شدید او سخت سړی و. مګر په دغه ځای کې د حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه قوت معلوم سو، تر داسې اندازې چې د عمر رضی الله تعالی عنه قوت د ده رضی الله تعالی عنه په مقابل کې لږ او ضعیفه سو. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر عمر فاروق قوي او شجاع سو. دا ولی؟ دا قوت او شجاعت د کوم ورته راغی؟ د ایمان څخه. دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه قوي ایمان وو چې وده ته دغه قوت او شجاعت ورکړي. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که د ټول امت ایمان د ابو بکر د ایمان سره وتلل سي، د ابو بکر ایمان به تر دروند سي. پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یوازې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ایمان د ټول امت تر ایمان دروند دی. نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ایمان قوت په دغه سخت حالت کې چې تقریبا د ټول جزیره العرب خلق د اسلام څخه واوښتل ورځلېدی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې د اسامه لشکر د حرکت وکړي. لشکر رهیسو او مدینه منوره د څو لږو نفرو په ساتنه کې پاتې سوه. په دغه وخت کې دوو عربي قبیلو چې د عبس او زبیان په نامه سره یادېدلې، چې په نجد او د طی په غرو کې اوسېدلې، همدارنګه د بنو اسد او کنانه د قبیلو یوې ډلې د مدینې منورې د حملې دپاره په ګډه سره یو لشکر جوړ کړي او دغه لشکر مخ پر مدینه منوره وررهیسو، تر څو و ابرق نومي ځای ته ورسېدل چې و دغه ځای ته ذوالقصه هم ویل کېږي، او هلته یې واړول چې تر مدینې منورې پورې تقریبا د 3 ورځو مزل پاته و. دغه د مرتدانو لشکر دلته سره وویل موږ به یوه ډله مدینې منورې ته ولیږو چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره خبرې وکړي او ورته ووایي چې موږ مسلمانان یو خو زکات نه درکوو. نو یې یوه ډله مدینې منورې ته ولیږل چې ولاړ سي د ابو بکر رضی الله تعالی عنه سره خبرې وکړي چې موږ مسلمانان یو، منځونه کوو خو زکات نه درکوو. ډله رهیس وه او مدینې منورې ته ورسېده. کم وخت چې ښار ته ورننوتل ویې لیده چې مدینه منوره بالکل خالي ده، هیڅوک پکښې نسته. د اسامه لشکر تللی دی. دغه خلک چې د کومې موضوع دپاره راغلي وه په هغه باره کې یې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره خبرې وکړې او دا یې امید و چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه به د دوی خبره ومني، ځکه دوی ولیده چې مدینه منوره خالي ده، مسلمانان ضعیفه دي. مګر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دوی غوښتنه ونه منل او ویل دا هیڅ کله نشي کېدلی چې مسلمانان یاست او زکات نه راکوئ. هغه ډله بیرته په تش لاس رهیس وه. خو په عین وخت کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا خطر هم حس کړي چې د دغو خلقو لشکر خو را رهي دی او په مدینه منوره کې د ساتنې لپاره څوک نسته. نو یې د مدینې منورې پر 4 طرفو 4 کوچنۍ ډلې د څارنې او معلوماتو دپاره ودرولې چې تاسې به څارنه کوئ او هر حمله که پر مدینه منوره راتله خبر به راکوئ. د دغو 4 ډلو مشران په دې ډول سره وه: علي ابن ابي طالب، طلحه ابن عبید الله، زبیر ابن العوام او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم اجمعین. او د مدینې منورې ټول اوسېدونکي امر کړه چې تاسې به په مسجد نبوي کې بېدېږئ، دا د دې دپاره چې ناڅاپه او په بېخبري کې حمله ونسي.
ځکه په مدینه منوره کې د جنگ او ساتنې لپاره څوک نه و پات. دا خو دلته په مدینه منوره کې د مسلمانانو احتیاط و. د مرتدینو هغه راغلی ډله چې د عبس او زبیان و قبیلو ته بیرته ورغله، ورته ویې ویل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو زموږ غوښتنه ونه منل، مګر مدینه منوره د خلقو څخه خالی ده، نو د حملې دپاره مو دغه وخت او فرصت دی، هلته هیڅوک نسته. هغه د مرتدانو لشکر هم مخ پر مدینه منوره د حملې او جنگ دپاره حرکت وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوهېدی که چیرې دی د هغو د راتګ په انتظار وي او هغه لشکر دلته راسي مدینه منوره نیولی سي، نو یې ډېر ژر د هغه پاته کسانو څخه یو کوچنی لشکر جوړ کړي، د عبس او زبیان و طرف ته وررهي سو. محترم ورونو، څرنګه چې فتاق پای ته ورسېدل، زموږ پاته بحث به د خلفاء الراشدین د سیرت په درېیمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.